السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې په پتن به زه نن ته یو بهترینه وظیفه مجرب وظیفه نه در وښیم چې دا په هغه په زراعت سره د هغه د ویلو په زراعت سره د جادو تور راشي او جادو ختم شي. یعنی په چا په تا باندې جادو کړی دی، چا په تا باندې کوډ کړی دی، پر تا باندې د کوډو اثرات دي، د جادو اثرات دي. اوس په د جادو اثرات ته څنګه ختمه چې دا کم د جادو په زراعت سره ستا پر بدن باندې کم اثرات لیدلي دي او بل هغه اثرات واپس لاړې پر هغه شا باندې ولګېږي کم چا چې په تا باندې جادو او کوډ کړي. نو که چیرې یو څوک دا غواړي چې پر ما باندې کم جادو سوی دی او کوډ سوی دی، د هغه اثرات پر ما باندې ختم شي او هغه دی هغه زما په دشمنی چې پسې دی پر هغه دشمن دی هغه اثرات پیلاوسي پر ودی لګیږي، هغه دی په دغه پریشانی او په دغه ناجوړي باندې اخته شي. نو هغه سړی دی همیشه د سهار د لمانځه سمابات کی کچيري پر د باندې د جادو اثرات د ورځې یعنی یو څلوي شواره در یو څلوي شوزو پورې بدی دا عمل کوي. کچيري د صرف د ځان حفاظت غواړي چې زدي د کوډي او د جادو څخه زما صرف حفاظت وسی، نو هغه دی بیا دغه کلمات د هر منځه سمابات کې 15 ځله وایي، 15 پیری دی وایي پر د باندې به د جادو اثرات ناراضي او نه پر د اثر کوي. هغه کلمات دا دي ځکه حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي دی په يهوديانو کې یو غټ عالم ولو دغه سمابات کې د اسلام قبول کړي. د پر ما باندې يهوديانو دومره کوشش وکړي د جادو په زراعت سره د کوډو په زراعت سره چې زمانه حیوان جوړ او بلکې اشاره ده کړې ده چې زمانه خر جوړ، خو لیکن دغه کلماتو په برکت سره الله تعالی زده دی د جادو د اثرات سره د کوډو د اثرات سره محفوظ وساتم په ما هیڅ هم نه. اوس په هغه کلمات زته ته دروشه اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شيء ما خلق وزرع وبرع. يوفي ربي بيادر توايم أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شيء ما خلق وزرع وبرع. یعنی کم سړی چې دا غواړي چې پر ما باندې د جادو اثرات هغه ختم شي، هغه زما پر دشمن باندې ولګیږي، هغه د سهار د لمانځه سمابات کې یو څلوي شواره دا وظیفه کوي، دا ذکر دی کوي، د ذکر دی کوي د یو څلوي شوره پورې مسلسل، هر ورځ یو څلوي شواره د یو څلوي شپو پورې دا مسلسل دی دا ذکر دی. کچيري یو څوک دا غواړي د ته دا وهمي چې پلانکي یا پلانکي به په ما باندې کوډي او جادو کې سیر په ما باندې وکړي، هغه د حفاظت لپاره دي د حال مانځه سمابات کې 15 ځله دا کلمات وایي، بیا چې هر څه کوډي په د باندې وکړي جادو کې پر د باندې به اثرات نه کوي. باید د ثواب پنیت باندې هر مؤمن مسلمان دا شیر کې چې د ټولو مسلمانانو پورې ورسیږي، ټولو مسلمانان د دا کلمات څخه فائدہ واخلي، پر دې باندې الله